الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. किताब الجامع باب الادب وم نمبر حدیث. په دې حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام سلور آداب د سلام ذکر کړي. وړاندې حدیث ووري بیا ترجمه او مختصر د هغې وضاحت. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وړي کې د پلوي باندې سلام واچي. پلاره کې تیریدونکي انسان دی په ناس په انسان باندې سلام واچي یا په ولاړ باندې. والقليل على الكثير او لک خلق ته په ډیرو باندې واچي. او د مسلم په روایت کې دی چې په سورلۍ باندې سور انسان کاغه هر سورلۍ بسیکل موټر سایکل گاډي یا نور شیونه نو دې علی الماشي سلام واچي په چا باندې پیدل تلونکي انسان باندې. د نمخ کې حدیثونو کې د سلام فضیلت او حکم مقام بیان شوی. په دې حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د سلام آداب ذکر کړی دي. یو ادب دا دی چې وړي کې به په لوی سلام واچي. وړو پکار دی چې په لوی باندې سلام واچي. دویم ادب دا دی چې تیریدونکي انسان به پناست انسان یا په ولاړ انسان باندې سلام واچي. دریم ادب دا دی چې لک خلق په ډیرو باندې اچي. لک جماعت والا او په لوی جماعت والا باندې د ډیرو جماعت والا باندې سلام واچي. او څلورم چې په سورلۍ باندې سور انسان با پلیدل تلونکي انسان باندې دا سلام واچي. په کار دا چې د دې آداب مونږ لحاظ وکړو، خیال وساتو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د احادیث په خپل هم عمل کې راولو او نور مسلمانانو ته هم د احادیث ورسو د دې لپاره چې دنیا او آخرت دا زمونږ کامیاب شي او موږ پکې نجات وموندو. الله رب العالمین د دنیا او آخرت دا بهترین کې خسته کې او موږ نه راضي شي.